الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له ولا جد له ولا ند له ولا جدال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم. زما محترم و عزت مندو تاسو په وړاندې د الله تبارک و تعالی د کلام الله صحیح سما تلاوت کړه چې د دین مخکې ته اهم بیانات ته عقایدو چې انسان تمام اعمال دارومدار هغه په نیت پورې دی او بیا د نیت حصر چې دی د هغې تعلق چې څومره تم عبادتونه وکې یعنی مونځ کې حج کې روژه نیسې هر څه کې دا به الله غې نه قبلیږي چې ستا عقیده صحیح وي چې عقیده دې صحیح نه وه مونځ دا نه صحیح کېږي روژه دا نه صحیح کېږي نو بیا اصل دارومدار او اصل رساس هغه عقیده ده بیا به عقیده خو د کلکه ده پخته ده خو په هغې باندې استقامت په دین سوال به کوې چې خدای یم مسلمان او د مسلمان په کور کې دې پیدا کړی ما خو خدای دا ایمان آخرت ته د وړلو توفیق الله ته ماته راکړي هسې نه ډېر غټ غټ ابدال ډېر لوی لوی خلک د هغې آخره خاتمه هغه څه ده هغه صحیح نه ده تللی بې ایمانه تللی د دنیا نه نو که ته په درس تدریس کې لګیا یې یا د دین په بل یو شعبه کې لګیا یې خو ته به د الله تبارک و تعالی نه د استقامت په دین سوال کې چې خدای په دې څیز باندې ماته استقامت را نصیب کې او د استقامت معنی ده چې دا کوم کار کې چې خدای په دې باندې مانه الله ته راضي شي او د الله رضا او بیا د تمامو اعمالو دا چې خدای دا خو ما وکړو خو دا نه چې اسنه آخره خاتمه مې خرابه شي چې آخره خاتمه خرابه شوه نو بیا د ستا دغه منځونو ستا دغه روژو ستا دغه حج ستا د زکات ته دې څه پیدا ورنه کړله دا ایمان ساتل ځان سره ګران دی بیا ایمان وړل دا ډېر ګران څیز دی
ډېر غټ غټ علما اولیاء صلحا چې هغه د دین د شعبو سره هغه منسلک وو او ټول عمر د احادیثو او د قرآن خدمت کړی دی خو کله چې آخر وخت راتلو نه په آخر وخت کې ورته شیطان راځي او دوکې ورته ورکي لکه تاسو اورېدلي دي امام رازي رحمت الله علیه دا څومره یو لوی عالم دی تقریبا 60 سال د عقایدو درس بیان کړی دی او د عقایدو سره تعلق یعنی عقایدو تشریح د هغې وضاحت په د امام رازي رحمت الله علیه کوله خلکو ته دغه امام رازي رحمت الله علیه کله چې آخر وخت راځي نه دا شیطان ورته راځي دی ورته وایي ای امام رازي رحمت الله علیه تو خو د دنیا نه روانې آخرت ته ځې خو دا راته ووایه چې ته آخرت ته څه ځان سره وړې کلمه د توحید ورته وي چې لا اله الا الله محمد رسول الله الله تعالی د وحدانیت باندې هغه ته دلیل پیش کی وي تا ته څه دلیل دی د الله تبارک وتعالی په وحدانیت باندې هغه ورته د الله تبارک وتعالی په وحدانیت باندې دلیل پیش کی چې کله دلیل پیش کی دا شیطان ورته وي چې ستا په دغه باندې یو اعتراض واردېږي هغه اعتراض امام رازي رحمت الله علیه هغه شبهه هغه ختموي تقریبا 101 دلائل امام رازي رحمت الله علیه بیان کړل وتا سورہ 101 دلائل امام رازي رحمت الله علیه وی چې اخیری وخت مې دی او کو په دې ټیم کې 101 دلائل امام رازي رحمت الله علیه پیش کوي او په هغې باندې شیطان ورته وایي چې ستا په دې دلیل باندې پلان کې اعتراض کی دا دلیل ستا ساقطیږي بل دلیل پیش کوي بل 101 دلائل ورته پیش کړل او امام رازي رحمت الله علیه چې خدای دا خو مې اخري وخت دلایل خو ما سره ختم شو خپل استاد محترم شیخ نجم الدین کبری رحمت الله علیه د هغه صورت هغه ورته مخې ته راځي او دې شیطان ته دا ووایه چې زه خپل خدای بغیر دلیله منمه زه خپل خدای بغیر دلیله منمه نو هغه امام رازي رحمت الله علیه چې هغه 60 سال د عقایدو درس ورکوي او د عقایدو سره تعلق ته په آخره خاتمه په دې حالات چې هغه ته شیطان راځي او شیطان ته دومره دلایل بیانوي او هغه ساقطوي نه دی نه معلومه دا چې شیطان نه ټولو نه لوی عالم دی نه ته یو دین یو شعبې سره به تعلق یې ته به په هغې باندې فخر نه کوې ته به هر ټیم الله ته جاړې چې خدای دې کوم څیز سره دی زه تعلق ته راوستی دی الله خپله رضا راته را نصیب کړي او خدای په دې باندې ما ته استقامت را نصیب کړي اصله چې د دغې نه الله ته درته خدای درکړي سفیړه درته الله درکړي او د دغې نه دې واړي او بل له دنیا په بل یو ګندګیرۍ کې ونښلې نو ګوره هر یو څیز چې هر دین هر یو شعبه ده که هغه تبلیغ دی که هغه جهاد دی که هغه تصوف دی که هغه درس تدریس دی د دین هر یو کار دی ته به په هغې کې د استقامت په دین سوال کوي چې خدای ما ته په دې باندې استقامت را نصیب کړي دا شان ډېر واقعات دي تاسو یې لیدلی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دا یو ډېر لوی بزرګ ولی تېروت دی چې کله د آخري وخت شو د ځنګل طرف ته راووتو بهر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه او د اسمان د اطرافو کې یو رڼا شوله او د هغې رڼا نه یو اواز راغی ای عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه
تا د دین ډیر خدمت وکړو، تا د قرآن ډیر لوی خدمت وکړو، او زه ستا خدای خبرې کوم او تا ته نن نفس هر څه معاف دي، ته نمونځ کوه، مروجه نیسه، د دین چې څومره احکام دي هغه تا ته معاف دي، بس نور هېڅ مه کوه. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ورته څه وي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم چې د قرآن نزول په هغه باندې شوی دی، الله هغه ته نه دی ویلی چې ته نور عبادت مه کوه، ته مونځ مه کوه، روژې مه نیسه. نه زه ستایم دغه چې ما ته مونځونه معاف شو، روژې معاف شولې. ای شیطان رزیله، ته ما ته د دې دعوت راکې څه وي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. شیطان ورته بیا څه وي؟ ای عبدالقادره، ستا پشن او یا ابدال چې لوی لوی محققینو، لوی لوی ابدالو، هغې ته ما دوکه ورکړې ده، خو ته خپل علم بچ کړی، ستا علم ډېر لوی دی، نه ته خپل علم بچ کړلی. دا پې بله یو حمله ده، دا پې څه ده؟ بله یو حمله پې وکړله، ورته وایي چې دا ته تا څه وکړلی او خپل علم بچ کړلی. هغه ورته وي لا حول ولا قوة الا بالله. بیا ورته شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ورته فرمایي چې زه خپل علم نیم بچ کړی، زه خپل علم نیم بچ کړی، بلکې که زه بچ کېږم د الله تبارک و تعالی په توفیق به بچ کېږم. ورونو هغه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه چې یو ډېر لوی بزرګ ولی دی، شیطان ورته راځي او په هغه وخت کې هغه ته کومې دغه ورکېدو کې ورته ورکوي، د الله تبارک و تعالی په توفیق په بچ کېږو. هغه نفس او شیطان دا د انسان دواړه دشمنان دي، نفس دننه دشمن دی او شیطان بهرنی دشمن دی. دا په مونږ باندې محنت کوي او مونږ ته دا 24 ګنټې ولاړ دی دننه، او دی نفس دننه تا باندې محنت کوي، شیطان در باندې بار محنت کوي. د دې دپاره به ته تیاری کې هغې نه ځان بچ کې. حسین احمد مدنی رحمت الله علیه د ناس د یو خپل واقع بیانی چې دلته کاری عبدالرحمن السدیس چې کوم په سعودي کې دی، یا کاری عبدالرحمن بل خو د هغه وی چې دی دی کې غلام محمد سیف، د هغه سره د کاری عبدالرحمن سره مطلب د هغه تعلق و. نو دا غلام محمد دی خپل زوی ته وی چې راشه بچی زه تا ته نصیحتونه کومه، ته ښکلې پاک ځای ته راغلی، زه تا ته ډېر یو ښکلې بهترین نصایح بیانومه. وی ته راغلی پاک ځای ته، دلته دا شان پاک ځایونه دي چې په هغې کې دعاګانې قبلېږي نه. ای بچیه ته د دنیا سوال مه کوه چې ما ته دنیا راکې. ای بچیه ته په دین کې دا شان د یو لوی د جان پړتال یا دا شان مخې ته د تلو سوال هم مه کوه. زه تا ته یو سوال ښیم، هغه سوال وکړه. کله ته بیت الله شریف ته لومبۍ نظر باندې سړی وګوري، عمرې لځي، حج لځي، نه دغه ټایم کې سوال قبلېږي. دې ورته وي ته دا څه سوال کوه؟ ته دا سوال کوه چې خدای زما آخره خاتمه صحیح کې، او آخره خاتمه الله زما په ایمان سره کې. ای بچیه ته دا سوال کوه. او کله چې ابي زمزم اوبس کې په دغه ټایم کې سوال قبلېږي، نه بچیه ته دا سوال کوه چې خدای آخره خاتمه مې صحیح سلامت کې. او کله په میزاب رحمت سره ودرېږي، نه دغه ټایم کې بچیه سوال قبلېږي، نه ته د دنیا د جاه و مال د دې څیزونو سوال مه کوه.
د سوال وکړه د څه شي چې خدای اخره خاتمه مې صحیح سلامت کې او بیا ورته څه وي وی راشه ووره په حرم شریف کې دننه یو مؤذن 40 کاله مؤذني کړې وه څومره 40 کاله هغه مؤذني کړې وه او کله چې آخري وخت راغی د ځن کردن حالات شوي وي چې ما له قرآن مجید راوړی قرآن مجید یې ورته پیش کو وی چې دا قرآن مجید چا نازل کړی دی او په چا باندې نازل شوی دی د هغې دواړو نه زه انکار کوم چا نازل کړی دی چې هغه د چا د طرفه نازل شوی چې هغه الله دی په چا نازل کړی چې هغه محمد مصطفی سرور کونان دو جهان محمد صلی الله علیه وسلم دا دی نو دې دواړو نه زه انکار کوم د دې قرآن ته یې ګوتو نیسه د دې نه انکار کوم او دا چې د چا کلام دی د هغه نه او په چا نازل شوی دواړو نه انکار وی مړ شو سوره وخت اذان کړو 40 کاله مؤذني په حرم شریف کې دننه کړې ده نو ای بچیا یو کو د دین هر څومره خدمت ته وکې خو په هغې کې به ته سوال کوې چې خدای استقامت راته را نصیب کړي او خدای استحکام راته را نصیب کړي په دین باندې هسې نه چې آخره خاتمه دی هغه څه شي غلطه لړه شي او بله واقعه لیکلې ده یو دا امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه دی امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه هغه به درس ته ناستو کله چې به بېهوشي راله نو هغه به وی چې اوس نه اوس نه وی چې کله په هوش کې به راغی طالبانو به ترې سوال وکړو چې استاد جي چې کله تا باندې بېهوشي راشي نو ته وایې چې اوس نه اوس نه د دې څه مطلب دی چې کله نروغ یې نه دا الفاظ نه وایې او چې کله در باندې بېهوشي راغله بېهوشۍ په حالات کې ته دا خبره کوې چې اوس نه اوس نه د دې مطلب او د په مقصد باندې مونږ پوه کړه امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه ورته وایي وی چې کله په ما بېهوشي راشي نو شیطان ما ته راشي ما ته چې ای امام احمد بن حنبل ګوره ته د دنیا نه روان یې او زما نه تا ته نجات میلاو شو ته په کامیابۍ کې لړلی یې زه ورته یم چې نه چې کله زما په بدن کې روح دی او ساه ده نه تر هغې پورې ما ته کامیابي نشي میلاوېدلی زما د بدن نه روح او ساه ووتله او زه ستا د جان نه بچ شم نه زه کامیاب لړم دا د شیطان جالونه دي چې هغه اولیا هغه امامان چې هغه د 24 ګنټو د احادیثو د قرآن سره هغې سره متصل دي او د حدیث دغه کې خو هغې آخر وخت دا شنته دی چې شیطان به دومره محنت کوي نه ما ورته لږ محنت وکړو چې موږ څومره د دین دپاره موږ څومره د دین سره منسلک یو آیا موږ دا سوال کړی دی چې خدای آخره خاتمه زما صحیح کړي هسې نه چې د مسلمان په کور کې پیدا یم کلمه مې ویلې ده او بعضې خلک دا سوال کوي زه خو مسلمان یم کلمه مې ویلې ده والله به په دغه کلمه باندې ما جنت ته بیایي راشه د دنیا لږه زندګي د دې کې ګناهونه کوه شراب څکه چرس کا پوډر آیس دا نشې کوه عیاشۍ کوه چې په کومو ګناهونو کې د غیر ازا تا خو هسې کلمه ویل نه مسلمان یم مسلمان چې دا کلمه دی کې دی به بیا الله تعالی به د جهنم نه راوباسي جنت ته به بیایي نه مسلمان وروره بلکل تا به الله تعالی جنت ته بیایي چې او شرط پکې دا دی چې تا کلمه ځان سره او دا ایمان ځان سره ووړم دا ګرنټي تا سره شته چې کوه ګناهونه په دنیا کې په ګناهونو کې لت پت ګرځه او ناروا او حرام کارونه کوه او بیا وی الله به ما ته معافي وکړي الله غفور رحیم هم دی خو جبار هم دی قهار هم دی نورونو مونږه د الله د عذاب نه او د قهر نه ځان هغه څه کو بچ کو هسې نن را سره ټایم شته سبا به
چغې وباسو خو ټیم به راسره نن را سره ټیم شته خپل بچي خپلې خویندې میندې دا د خپل دین سره سکو متصل کو مدرسو ته راولو خپل بچي مدرسې ته راولو او د خپل علماو سره مینه محبت پیدا کو مشران چې مدرسې ته نشي داخلېدلی هغه تبلیغ والا سره هغه د غمزغي دپاره دا مدرسه د تبلیغ والا تبلیغ کې وځي دوکه نه ورکو دا خپل دا دنیا زندگی دا تیریدونکې دا ختمیږي دا انسان ته انتظار نه کوي دا روانه ده او بیا د هغې د وجې نه دعاګانې غواړو چې خدایه په دې کم دین او کم سیس کې دی لګولې ما ته استحکام را نصیب کې ما ته استقامت په دې باندې را نصیب کې او الله د دې سیز نه ما اړوې ما او الله آخره خاتمه زما صحیح سلامت باندې کې الله تعالی دې ما و تعالی په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین